ګیره تورول زه نه ویم، شریعت وی د 40 نه بره ګیره تورول، هغه تک تورول دا حرام دي، د دې اجازت نشته. د دې نه عمر نه پس چې کومه ګیره ده دا که ته نسواري جوړی که دا د نکریزو والا چې دا اثر په دې کې ظاهر وي او څرګند وي چې دا تور نه دی، چې ستا عمر نه پټوي، داسې رنګ به ورکې چې خلک پې پوه شي چې دا رنګ چې دی یعنی یې سره لګولی دي د دې د وجې چې ګیره یې سپینه وه او ده چې دی دا خپل ګیرې له رنګ ورکړی دی چې دا د روح ښکاره نه شي چې دې ګیره کې اړو سپین شته نه بلکې دا تور دي. د دې اجازت نشته په شریعت کې، دا حرام دي او اسلام سنجیده مذهب دی، سنجیده. نو به هر حال چې چا سره دا معامله شوې وي هغه د دې اندازې ته وګوري. او زه په ایمان بل خوند بیانومه او یریږم هم ځان سره چې ناست یم نیشم ویلی. تاسو کله په ځان باندې دا کیفیت راولئ، دا چې علما وایي چې ځان سره مراقبه کوئ. مراقبه دومره خطرناک شی دی چې په دې حقیقت څوک پوه شي بیا به یې په خوند پوه شي چې یا الله رب العالمینه زه دا حقیقت تسلیموم، اعلان کوم چې خدایه زه په داسې کیفیت کې یم چې ته مې د دې مرغټ نه ونیسې، خدایه ما څوک نشي بچ کولی، هېڅوک مې نشي بچ کولی. او توره تیاره ده او زه درته ناست یم، کیفیت دا دی چې دا قبر دی. الله زه تسلیموم چې زما نه ته دا ساه وباسې، تا د دې نه څوک منې کولی شي. په داسې انداز لږ مرګ ته وګورئ بیا سړي ته پته لګي چې مرګ څه شی دی. نو سړی یریږي، د خولې نه یې نشي ویلی. تاسو څوک کتلی دی چې هغه دا خبرې وګوري چې په ښایسته ګاډي کې ناست دي او په ښکلي بنګله کې ناست دی او د پیسو خزانې ته ناست دی او دکان کې چې لاندې نظر وکړي سم بوجۍ پکې پرته ده او بیا دې دا خبره وکړي چې خدایه د 40 شومه او الله زما پلار کاکا او زما تر په 80 کې مړو، بل په 50 کې مړو. دې ژوند ته داسې ولې نه ګورئ؟ دې ته داسې وګورئ چې مولانا صاحب سم شه سم، ځکه ټول عمر دې 15 کاله پاتې دی، 20 دې پاتې دی. ستا پلار ستا نه لوی سړی و، ستا نیکه ستا نه لوی سړی و، دا فلانکې مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه ستا نه لوی سړی و، عمر فاروق ته به ټوله دنیا ورسي، ابو بکر صدیق ته به ورسي، دی په 80 کې او په 2 کې دی مړ دی، په 3 کې مړ دی، 63 سال کې دا بزرګان او خلفا مړه دي. تا ولې په دې سر باندې څه جنډه راوړې ده چې ته به نه مرې؟ نو چې ته حقیقت دا وګورې، یا لکه د 50 کالو د ظالم بچیا ټول عمر مې ایوریج عمر ایوریج دا زما 63 سال دی، 62 سال دی، 60 سال دی. زه خلکو ته ویم چې کم خلک دی عمر ته ورسېدل بونس دی، بونس چې په خاندان کې د څوک وکتو چې په 50 او په 55 کې زیات تللی دي، د 55 نه بره چې څومره عمر دی دا یو منټ چې دی دا پتا باندې ملازه ده، دا پتا باندې احسان دی. پوزه راکاږه او سجدې کوه او خدایه د دې لایق نه یم او یا الله په ما رحم وکړه او الله په ما رحم